شهیدان شوي دي دین هغسې چلیږي مدرسې هغسې آباد دي جوماتونه هغسې آباد دي دا بهي پوه شوې او هر چا یو کوشش دی نو کوي دی که کوي دی پوه شوې چا سره زیاتې وشو په هغه تېره شوه چا زیاتې وکړه ویه بچیه ستا په سر پرته ده انتظار کوه نمبر دې راځي اوس کله راځي پوه شوې دا راز دو درې مخکې لوی شیخ الحدیث دا کوړي د 400 هغه د سپینو ډکو د ګیرې لحاظ یې ونه که یو ملای سختې خبرې کوي خلک تنګ شي نو مړ کي نو خلاص شلتې که نه اوس هغه خو طبیعت د هغه هم داسې نرم مزاج انسانو والله عالم د چا سکار ورسره سکار به سکار و که نه و هغه له الله مرتبه ورکوله سړي او خلاصه په دې ده څه به زیاتې خبرې کوو بس هغه شوق هم دغه و غوښتلی هم دغه نو کم کم به موږ شمار کو زه د کم کم نوم واخلم نږدې زمانه کې سوره دې قوم تا علما ربانیین پیوند خاک کړل څه کامې نه راځي ښه ته به کال کې سل مړه کې 1400 2000 3000 یو مدرسې نه نور دا تخم زیاتي پوه شوې دا په دې نه کې الله اکبر نو دا نه ده دا پخوانه شروع خبره ده دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکني نبیانو چې کوم تاریخ قرآن او حدیث کې نقل دی سپاره مغو نه ده خوړلی دی انبیاو سکل د دې قوم د دین او د دنیا خیرخواو خیرخواهی کول خیرخواهی چې کوي بد به مومي پوه شوې نږي به که نه کدی بنه د خلکو دا خیالي د بعضو مسلمانانو چې دا مولیان به د سمې خبرې نه غلی شي دا ستا خوب د لیونتوب دی ته وایې زه به یې مړ کم د مرګ نه یریږي نه نو څه نوې سزا وښیه چې موږ ترې ویریږو مر خو دا نیکونه ور نیکونه په مخه تاریخ دا ټول مړه شوي دي ټول به مري پوه شوې یو هم نه پاتې کېږي یو چې دی که نه قسم په خدای کې پاتې شي ټول به مري نو دا سوچ کې چا کړی دا غلط کړ دی ان الذین یکفرون بآیات الله یقیني هغه کسان چې هغوی کفر کوي د الله په آیتونو باندې آیتونو بیانونکي چې وجني خو آیتونه نه مني که نه منی نه کړ ويقتلون النبيين بغیر حق او وجل نبیانو لا بے جرم کم نبی کم جرم دے زتا ہوا ہے اے قوم دا اللہ و دا رسول او منائے دا جرم دی دا اللہ و دا رسول او منائے آخوا تاسو له خوشحالی دی که نه منئ تکلیف دی دا یو عمل کوي الله د نبی حکم دی کې دا دی طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم دا ده دغه وایي نو نور خو څه نه وایي که نه وجنی انبیاء علیهم السلام لرا بغیر حق بے جرم وجنی سجرم دے دا حق پرستو سجرم دے عالمانو دی دین وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ انبیاء علیہ السلام لوجنی بیا وجنی آغا کسان اللہ چاہوئی امر کئی پا انصاف پا دی دنیا کی
یأمرون بالقسط چاہوی دنیا کی امر د انصاف کئی بل دے راضی قوامین بالقسط بل دے قرآن وی فحکم بین الناس بالقسط بالعدل فحکم بین الناس بالعدل بل دے وی واقیم الوزن بالقسط امر ربی بالقسط دا چتا جمع کئے زبردست خوان دے دی وہ اوجنی دا انبیاء علیہ السلام نا آخوا اوجنی چال اوجنی ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس وجنیا خلق لا چاگوی امر کئی پا انصاف بانی دنیا کے دا انصاف امر کئی دا ظلم رد کئی دا بیمانہ دا بے آئے دا کنجر توب رد کئی دا انصاف امر کئی یامرون بالقسط امر کئی خلق تا دا انصاف انبیاء وجنی اگا خلق لوجنی چاہوی د انصاف امر کئی دنیا کی اللہ وی چاچ دا کارو نوکڑو رب فرمائی فبشرهم زمان نبی دوتا زیر ورکا خوشخبری ورکا دا سے عمل کا ان کو لا خوشخبری ورکا زیر ورکا سش زیر ورکا بعذاب علیم عذاب درناک بنی دول زیر ورکا ویتاس العذاب درناک را روان دے کم چتا شہیدان کرل اغوید جنت خوشالو تلالل ستا پسر پاتے دا واشوی بچی بدی جاڑی و بچی بدی جاڑی تب آرام نمومی بچیان بدی جاڑی آرام با نمومی واشوی بچی بدی جاڑی ہویا چاچ دے چا بچی جڑول دی دے اگو بچی بجاڑی چاچ بل زڑخو کر لے ددب خوگیگی او دا یاد ساتا علماء ربانیین و غوحا کے گورے زہر دی زہر چاچ خوڑل دا سرے پاتی نشی او دا لاسن یو حدیث کے راضی یو حق پرس عالم چا مڑ کو شہید کو 35,000 دا دے بدلہ اللہ اخلی با قوم نبا 35,000 مری بل روایت کے راضی 35 بنے نکی گئی دا یو عالم بدلہ چا اللہ اخلی 70,000 بوجنے دے بدل کی عالم سر خبر دا اللہ و دا رسول دا کما دا زان نو یا غدت پریدا کما دا اللہ و دا رسول اللہ ستا خیر دی پوشوی قرآن وی دوی لپازاب درناک زیر ورکا اولائک اللذین سو کوئی اللہ فرمائی خواہ عذاب علیم خپریدا یو غاڑتا اولائک اللذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دا سے قسم خلقو برباد شو اعمال ددو دنیا و پاخر کی وما لهم من ناصرین اے سوک بددو امدادی نہیں
دو چې کم سکړی دي هغه لاړل تباشلل حبطت اعمالهم دو چې دنیا کې سکړی دي نیکي کړی دي خیراتونه کړی دي مزنا حجنا نیک اعمال کړی دي حبطت اعمالهم زما رب داسې وی حبطت اعمالهم سې چې کړی واغه اوس وځي د اوري واغس پښوی کم کم ظلم د دنیا منگ تذکرو نشو کولی حسن حسین په شونډو نبی شونډې ایښې وي ښکل کړیو دور داسې راغی چې شهیدان کړه شول حسن حسین شهیدان کړه شول یو ظالم خپل نیزی سره دی شونډو باندې گزار کوي داسې کوي داسې بل ورته وایي ما محمد رسول الله لیدل دی دې شونډو باندې هغه خپلې شونډې ایښي دي ظالمه دې باندې گزار مه کوه کم کم داستان زه تاسو ته وویم نه ویم زما بیا طبیعت خراب شي اوس نه زه د دې تذکرې نه کوم کمتر کوم ظالمه په دې شونډو د محمد شونډې پرتې وي تا هغه په نږدې داسې کوې او ما پیغمبر په خپله لیدلی په دې شونډو باندې هغه ښکل کړي دي دا نن که زموږ یو عالم شهید کی یا لس شهیدان کی کروڑ شهیدان کی دا تاریخ داسې دی یو سړی چې په دې شهادت خفه کېږي دین دې نه زده کوي نه دې زده کوي او چا قصه کوله وي په بازار کې خلک قصه کوي وي دې جومات ته مه ځئ دا مولا به هم وژني اوس او دا چې څوک لاړ دا به هم مري قسم په خدای ټول به مرو یو رانه پاتې شوی که نه ټول دله سړی وي چې د مرګ نه یېرېږي مر خود دے پیدا دے لائے تک کیسا تسی چل کئے وشوی عثمان پکم در شہید کر لے نور نور زتا تا تاریخ کی دا چا چا سو ویما نو ویما ما نخبل خبر پاتی کی گی قرآن وی ددی اعمال برباد دی ددوسو کم دادی بنی د چا بنی چې چا نبیانو اجل او چا چې د نبیانو کار والا خلق علماء ربانیین اجلل واشوی اللہ اکبر قرآن بل ذکر کئی انسانیت چې په دنیا باندې آبادې ده الله د انسان دا آبادولو اراده وکړه تپوس د فرشتو نه وکړو زه دنیا کې تابعدار قوم پیدا کوم چې زما احکام به په دنیا کې نافذ کړي قالو یغوی اتجعل فیها من یفسد فیها اے ربا ته په دنیا کې هغه خلق پیدا کړي چې هغه فساد کوي وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ او هغوی به وینې تویوي وینې به تویوي پوه شوې اللہ اکبر ویني به تویوي
ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم تاسو د بل د وجلو نه منع شوي وای بیا تاسو دغه خلک کې چې تاسو ځان وجو ځان خو کمتر څوک وجني مفسرین کرام وایي د بل وجل د ځان وجلل دي بل چې وجنې ځان دې مړ بس بل دې وویش ځان دې وویش ځان دې وویش وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا من بیت اللہ گرزولے ہو زید ثواب خلق لپارا وَأَمْنًا زید امن من گرزولے ہو امنی سڑے عبادت خستہ طریقی سے رو کی امن نہیں عبادت ہی نشی کولے وَأَمْنًا یا ایھا الذین آمنوا ایماندارو کتب علیکم القصاص فی القتلى فرض شوے دے مقرر شوے دے پتا سو بنی بدل اغسطل پا مڑو کی بدل با حکومت اسلامی اخلی تب زیادے ہو کے سپت لگی پوشوی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ تاسو لپدوی بدل غستلو کی جواندے یا اولی الالباب اقل مندو قاتل چی قصاص کڑیشینو دے کی جواندے سبا بل سڑے بل لن وجنی وی با پرون سڑی مڑے کڑے ہو آگا پانچی شوے دے نن کا زم مڑے ہو کم زبا سبا پانچی کی گم نو چې یاره ای نو موږ به مړی نه کوو د زنګمل کې ولې مړی کېږي یاره نشته اته 9 بجې دي بازار دی چوک دی دا مخامخ ګاډی تک سپین ګاډی یې سارولی شي دا ویشتلی کېږي بیا دروازې کولاویږي هغې نه هغه مشینان هم اخیستی کېږي دوه پکې پولیس والا ایسته اوسته خلک دی هېڅ چا پروا نشته صحیح دا دے ملک چ ترسو سزا چ اللہ مقرر کرے دا دا نافذ نہیں زما دے پر رب قسمی کہ دے ملک دا پاکستان کے امن راشی چرتیوں نشی راتی بالکل نشی راتی ہاں یا غصوی دے چوک کے سرون زڑن کڑا بل با بٹکام کے مڑے اوکی نا نشی کو زکات القوم رشتہ دار قوم پیسے مال راکی چندی را لکی قاودی ورکم آقوی عدالتون کے زبری شم چانتے مڑے شے دے آقا پڑ شے خود پڑ دے روری مڑ دے پڑھنا دے دا سے مل پا دا سے قانون سرا امن سوکرا ولی دا لیونی دی دو لچتا لیونو سپتالی اغی تبوز من خدا توقع نکو دی ملکنا منگ لچ سوکا من راولیا پخپل آمن کے ندے اگا پخپل سارا لزیلی گیا دے منگو راشا کنا دا نافذ کا ستا سر بہم پامنی ادا قوم سر بہم پامنی ہر چا سر با امنی بار ملک کا جرگمار راغل لے سی آئی ڈی شکل بانتے معلومات کی تپوسے کو عمر سشو سو کوئی آلتا رہے سو کوئی آلتا رہے سو کوئی آلتا رہے سپلی وانو ہوا اختو زیم بادشاہ ستا سشو بلو ارتوی ذات خبری مکو آغلتا کہ باغ کی اود دے دے چاخوا لڑ سر تا گھٹا پراتا دا عمر اود دے چوکیدار نشتی پولیس فوج نشتی بادشاہ یا اود دے دا سڑے چکم تلے ہو دے او خیارو عمر چستر کی کلا اکڑی دا ایک دم دمخنا ہوئی عدلتا فامنتا فنمتا دری خبری کری دی
عدل تا دا ته چې په خوشي باغ کې ګټې باندې سر خیرې وده کېږي عدل تا انصاف کړی دی ما معلومه کړه تا انصاف کړی فامنتا نو چې انصاف دی وکړه نو ته په امن شوي نو چې ته په امن شوي نو فنمتا نو په ګټې باندې د سر خیرې ودی څوکیدار نشتی عمر والا عدل لګي بیا د ښځې زوی مړی وکړي پلار یې نشي کولی لاس به یې رپېږي نشي کولی پورې چې والا سر توت ته خېږي که نه نو هلته کمتر مړي کېږي همدا ځا تجربه کار پکې کوو واشوي ولې سر جدا کوي دلته سر جدا کول شته نه ته ښه مسواک ووایه تسبیح د سره ومي ازیه ضمانت کوي که نه کوي ما نه لیدلی کوي دې پورې دی کې کوي سبحان الله وایه ته دلته امن نشي راتلی موږ د دې ملک قایل د امن نه یو نشي راتلی امن به ښه یو مسلمان ته به د امن تلقین کو د قرآن او حدیث په رڼا کې الله اکبر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللہ فرمائے پدی کتاب منگولے لگائیں ڈلی ڈلی مجوڑے گئے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اعداءً دا اللہ نعمت کیا کہ کلچ دشمنان ہوئے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ستاس زرن میں اس کے ماں محبت پیدا کر فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا تاسو پدی قرآن وجنما رونا رونا اگرزو لئے رونا رونا اگرزو لئے پوشوی پدی رور والی راضی نوچ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ندی مناسب مومن لرا چرے مومن دا کار ندے ان یقتل مومنا چدے بل مومن لمڑکی اللہ دا سی وئی نو دا مومن شان ندے چدے بل مومن مڑکی الا خطا مگر خطا سرا پمرغی زنگلی سخکار بانی دے ڈس کو پنخا دے پورے ڈس کو ناسا پیاغن نسڑے ایک دم خکارا شو گولے لاڑا پاگو لگے دیتا خطا ہوئی وہی ما خوب زنگلی بیزی بنی میں ڈس کو ما خوب مرغی ڈس کو ما خوب پوری نخی خواغ ما خی بنی کو وہی مخین زمنگرور مسلمان راگے گولے پاگو لگے دا سکی دیشی اللہ ہوئی قصدنی با مومن لنوجنی دیو جن منگو ہے دا ملک ملیانو دا قرآن دی قوم تو خیوے چی دو دا موین قدر پی جنی دو تا دا قرآن نایتون روالا وائی دا مومن دیوینی درنوال معلوم شی کم مڑی بکی گی کنا اللہ خطان خطائے سر قرآن بلزے ہوئی من اجل ذالک قابیل حابیل قصہ دا مخی آخری آیت تے اللہ وی چے قابیل پا حابیل بنی ظلموں کو زیادے کو قرآن وی منگ ددی وجی کتبنا علی بنی اسرائیل منگ پا بنی اسرائیل بنی دا مقرر تیا اکڑا انہو من قتل نفسا بغیر نفس چاچی او نفس اوجو بغیر دا بدل پور مور نشتے اوچ پوچا وجنی او فساد فی الارض
یا فساد دنیا کیوں کو فکأنما قتل الناس جميعا دا یوی چې مړک لکه ټوله دنیا د مړه کړه دومره د ثواب دی یو انسان چې چا مړک د رب په دربار کې دومره د زیاتې وکړو لکه چې د ټوله دنیا مړه کړه فکأنما قتل الناس جميعا تو ما یو مړی وکړ نرور ټوله دنیا دی ووجله ستا غاړه کې دا مړي ځوړند دي ها د دې وزن پته به تا تاله لګي چې مړ شي بیا پاسې بس بیا به ته پوه چې راکاږه اوس دا مړي دي راکاږه اوس دا مړي دي راکاږه فکأنما قتل الناس جميعا ټوله دنیا دی ووجله نہ پوئے گئے پوا بشے عالم چار سادہ کی شہید کر لے گا نا مردان کی یارا بٹگرام کے خوارات ډیروی مسجد اقصا ته مزه دا مولا د لوم وجنی تاسو هم وجنی يرونو ټول بمرخص دالا سړی به د مرګ نه یری بالکل مې یری کې بوز دل نه مرد خلق د جمعه ته راځي نه د ته دا راځي چې غلکان واښوي دلته ډیر ځله موږ تاسو خبرونه موږ ته اطلاع راشي چې حالات داسې موږ یې هغه د تور ډیرې سرتاج سیبو الله دې جنتونو نصیب کړي محبت په ساته موږ چا سره څه حواله کولی شو خدا هغه یو دینی او محبت خپل طرف نه ونه یو ځل دغه حالات دي ما ته سرکار نه ویل شو نور چا نه ویل شو چې نن منبر ته مخې ځه مې چلې ونن داسې چل کېږي مې ښه زه خو جزا نه راځم زه به برشه د لیټرین کې د پمپ کې لیټرین دی کې به پټ شمه دا خلک به څه وایي چې دا سړی ولې رانغې یارې چې نن د مرګ یاره ښه نو دا خلک به څه وایي سړی موږ ورچې د سړی دی هغه د زیلو بې غیرت و دغه به نه وایي ابو جهل د په غیرت جنت ته ځي و موږ دومره بې غیرته شو د ابو جهل نه زیات بې غیرته شو چې په غیرت جنت ته نه ځي هغه په غیرت جهنم ته تللی نه دی غیرت باندې غیرت باندې دا څه خبرې نه هغه حالات ډېر روانو لکه موږ ته خو اطلاع راځي هر طرف نه ما هغه ته ویم یاره به دوبه خدای به هم خبرې بیمار دی هلته ما څخه نږدې ناسي نو بار داسې موږ ناستو مې ګوره نن ستا لاس ملونی مې لاس دې ګرم نه دی تبه ده تبه ستا ښه څه عذر جوړم درته اوس ځای مې چې دی برنډه کې ایستار کړم ما تبه دې ده وینا نه من نه ګوره زه چې تا ته څه یم هغه منه دا تبه چې زیاته شوه دننه یخ جومات ته روان ته دې نور کې یا دلته ته بې له دا ګرمي ونې ښه دا څه دلته کیه ایسار شلو غونې یو لس پنځلس منټه چې ما چې کته راغی مې دی موږ سره یو ځای جنت ته ځي پاتې کېږي نه پرېږدی چې راځي پوه شوې هغوی دا هم عجیبه خبره ده دا هم کېدی شي وي پوه شوې الله دې زموږ څه په حال رحم وکړي په خپل خپل ټایم به مرئ رونو یو زما دې په خدای قسم کې یو سیکنډ مخکې مړ شو څو نه زه سیکنډ مخکې مرم انا تاسو مرئ خس مه یریږئ لا لا خوشحالېږئ پوه شو الله اکبر دا یو وجل لکه د ټوله دنیا مړه کړه څنګه پوه نه شوې مړی څه ځای کې شوی دی عالم څه ځای کې شهید کو یاره دلته راله پوه شوې نن ځینې سیټونه خالي ښکاري یاران نه دي راغلي یارېدلي دي پوه شوې زه شکر دی چې تو بچ شي زموږ خیر د موږ خواسې جمرو بانو چې دا بچ شي خدای دې بچ کړي الله دې بچ کړي دا بینډای څه کاله ګڼې شوي دي غنم شوي دي دا به دقسې پاتې شي ارمان ارمان څه به وکړو پوه نه شوې مړی کم دی وشو عالم کم دی شهید شو یاره څه ځای کې راله بټګرام کې فاکه انما قتل الناس جميعا دا خو یو شهید کو تمام پاکستان کې یاره راغله ټول پاکستان کې راغله الله ښه پوهېږي خان الله چې څه وایي ډېر ښه وایي هغه پوهېږي موږ نه پوهېږو الله ښه پوهېږي الله اکبر قرآن بل ځای وایي
آیت میں زویم ولا تقتلوا اولادکم من املاق، دا بچو باندې دین نجد کول دا داسې دي لکه چې تا خپل بچي مړه کړه. دین زده کا، دا نه چې دود پټکې وتړې امامتو پسې دومره امامتې نشته، په آرام کښېنه. پوه شوې؟ دین زده کا، دکان کوه، تجارت کوه، گاډی چلوه، جهاز چلوه، انجینیر شه، خو چې دین د سره ته به ظالم نه ډاکټر شه چې دین د سره ته به ظالم نه. موږ دا وایو ته دې نه یارېږي چې زه پښتون سړی یم، زما د دوه بیا پټکې خلک به ګوره دلاته وګوره وایي دلاته. دا یو دور ورونو قومي سړي پښتون سړي به بانګ نه وي، زما یادېږي و ته د پلان کې زوی بانګ وایي جومات دومره بې غیرته و. څه دور په دې ملک تېر شوی دی صاحب. دین زده که پې بیا ځان له دنیا کوه، دین موقع راله د بیان دین به بیان نه. الله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، مو وجنه یو نفس چې داغه وجل الله حرام کړی دی مگر په حق سره، قانون د شریعت سره چې هغه باندې ثبوت شوی دی چې د فلان کې وجل دی، نو دی به پانسی شي الا بالحق، پانسی بشي. مو وجنه وي، مو وجنه. بل ځای قرآن وي دا امن خرابیږي نو ولې خرابیږي؟ په ملک بد امنیانه ولې راځي؟ اللہ فرمائی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. بیانې الله مثال دیو کلی چې دا کله د امن کله و اطمینان سره پکې خلق پاتې کېدل، نو دی کلیوالو ناشکري وکړه د الله د نعمتونو، چې ناشکري د خدای د نعمتونو وکړه، الله دوی ته وسکو لباس الجوع، لوګي وسکول، اوس لوګي ورته نصیب کړه، لوګي ورته وسکولا لباس الجوع. لوګي ته جامه زکوي د لوګي اثر په تمام بدن راځي. اللہ هغه موړواله میں والا په لوګي باندې بدل کو، هغه امن میں والا په فتنه باندې بدل کو، والخوف او یری میں پیراوستی، ہر طرف نہ یارا وا د مرګ، زما استعمال کې هر طرف نہ یارا د مرګ، بازار کی یرا دا، سکول کی یرا دا، اسپتال کی یرا دا، چوک کی یرا دا، تبلیغ لاړې الته یرا دا، دینی مدرسه کی یرا دا، اجره کی یرا دا. کم زیر دا امن ما ته تخول شي چې مونږ هلته لاړ شو؟ نشته. هر ځای کې یره ده. دا یره یې مونږ له ولې راکړه؟ مونږ ناشکره قوم یو، خدای په ګېډه ماړه کړو، مونږ لتې وال شروع کړل، مونږ مستیانې راواغستې. پوه شوې؟ چا سره چې لږ مال زیات دی، د هغه واده ته لیدل دی، واده ته لږ وګوره، د هغه د زوی د هغه د نسي واده وګوره، دا ټول ګیره منګز کړي پکې ته ولاړي. لکه نن سبا خوښ ښکاري که نه، موږ یې ګورو موبایل کې. دومره غیرت چا کې نشته چې سړي د الله او د رسول د دین خلاف ورزۍ باندې واده کوي، زه دې کې شرکت نه کوم. په یو موقع به ته زه بیا حوالې وښیم په ودونو باندې، اوس ګارېږو نه څوک. لباس الجوع، د یری او د لوګي جامه مې ورته واغوستوله. ولې؟ ناشکري شروع کړه دوی، ناشکري. بل د قرآن وی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق.
مو وجنه یو نفس چې دغه وجل الله تاسو باندې حرام کړي دي نه به وجني. درې قسمه خلکو وجل شته. حکومت اسلامی به وجني د څلورم نشته. درې دا سړی اسلام یې راوړو مرتد شو بیمانه د ده وجلل دي بیا یې دین پرېښو مرتد دی ته وایي. دا سړی دی واده شته بیا یې بل ځای کې پردي عزت ته لاس واچو ثبوت ته خبره ورسېده سنګسار به شي دی به وجل راځي د پردي عزت ته لاس اچو د الله غیرتي دی. دا سړی د خامخا بل بر نه حقه وجل دی ثبوت گواهان پہ رالو چرا سڑے دو وجل لے حکومت اسلامی لپکار دی دا سر دی جدا کی. سلورم نشتے روم نا سلورم نشتے دی جماعت کے پاتشے صحیح شو نخم چابوانا قصبه مال راکا کی پیسین دا وها تو خو تیار ناسې د نرزوی دا وایي چې حاجي صاحب وایي چې چا نه شیشې روک شي نو نښه به ښي نو بیا به مونږ هغه ته ورکړو. چا شیشې روک شي هغه په هغه سوچ کې نو هغه سوچ بېغمه شي هغه شی دلته حاجي صاحب ته میلاو دی هغه چې شیشې به وي نو خدای خبر دی. ښه الله اکبر مو وجنې او نو چې الله دغه وجل حرام کړي دي. مو وجنې او نفس بیا تا ته وایي ستا پلار چا وجل ته د هغه رور نشي وجلی. ستا پلار د یو سړي زوی وجلی دی ستا رور د یو سړي زوی وجلی دی ته د دې هلک پلار نشي وجلی. د یو سړي 15 زامن دي یو رور قتل کړلی دقه چې کوم دی مدعي دې له د حکومت سزا ورکړي ودې وجني د نور څلور وروڼو سره غم خادي کوه تاسو زما هېڅ رشته فلان کې رور زما مړی کړی. اسلام یو مزدار حساب دی. من خو ټول په نسب باندې بیا پکې سړی اړه وای غیرتیان یو که نه غیرت وچ کړو دا لینګي زموږ د کوچ شي. ښه قرآن بل ځای وایي والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق او نو وجنی یو نفس لرا چې دغه وجل الله حرام کړی دي مگر په قانون د شریعت په حق اسې نه وجني. الله اکبر ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق چې وجني نبيانو له بے جرم وجني ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وجني خلق لا چاوي امر کوي په دنیا کې د انصاف خبري امر کوي په دنیا کې دول وجني الله وی دس خلق لزیر ورکا عذاب علیم او دا لاس اولئک حبطت اعمالهم د دې خلق اعمال برباد شلل دو چې سکړی دی هغه نیکه ټوله وسوځي دی رشوی دا غسو کو چې دنیا کې امر د انصاف کوي خلق ته عالمان د دین دغه انصاف خلق ته خي نو زما خیال سره نور سنوي پښوی امر د انصاف کوي دول زیر ورکا عذاب علیم. صحابی دے عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ اگر فرمائی ماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کو قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اید اللہ رسولہ قیامت کے ای الناس اشد عذابا یوم القیامہ قیامت کے ٹول نزیات عذاب بپچا بنی ہوئی قیامت کی. نبی علیہ السلام میں ماتو فرمائل قال رجل قتل نبیہ اے ابو عبیدہ آغا انسان لبلو عذابی چاغ نبی وجلی
بل ځای راځي او قتله نبیون، یا دا سړی د نبي د لاسه مړ وي، د دې ظالم له هم لوی عذاب دی. او من امر بالمعروف ونهى عن المنکر، یا هغه چاله ووجني چې هغه دنیا کې امر د معروف کوي، رد د منکر کوي. سو ځایه تبلیغیانو جماعت راونیول ګیرې تخریل دي، ما خو چاته څه وایي نه، دغه د مونځ او دس خبرې کوي. دا نږدې ورځو کې یو ځای کې لوټ کړي دي، 80,000 روپۍ ترې اخیستي دي. پوه شوې؟ والي دي، دومره والي دي چې د پاسېدو نه دي بیا. پوه شوې؟ دا ملک ترقي نشي کولی. ښه د دې په تمه مه وایه، دې ملک کې د خوشحالۍ په تمه هم مه یا، دا ته خوب ویني، لږ ځان ویښ کړه. یو قوم چې د علماو وینه جایز وګرځوي که نه، نو دا قوم بیا دو خیر نشي موندی، دو خیر نشي موندی. انبیاءو د دې یهود بیمانه دوه غټې وې، یو کفر په آیتونو د الله، یو نبیان وجلل، دا د دوی کارو. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وجلل ددو نبیان اللہ بے جرم. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم. نبی رسول باور تراغه پاغه خبرو چې دو نخوا خولی، دی قوم نخوا خولی، نو سی جلبه وکو فریقا کذبو، یو ډلې تبوي تاسو دروغجن یای، و فریقا یقتلون، بل به شهیدان کړل. دا اوسانه نه ده، ناشنا نه ده، دا تاریخ دی، دنیا پدې باندې را روان دی. بس دا ناشنا خبرې دي. حدیث کې راځي بنی اسرائیلو یو ورځ کې 3 نبیان شهیدان کړي دي. روغ ورځ نه، داسې 12 بجو پورې، نیمه ورځ، نیمه ورځ کې 43 نبیان ځمکې سره خاورې کړي دي، یو ځای کړي دي. نن که عالم شهید کی ناشنا نه ده، ناشنا نه ده. پوه شوې؟ حدیث کې راځي 112 الله نور ولېږل، نیکان پاسې د نبیانو نه علاوه 3 خو شهیدان کړه که نه، او پرېږده 112 په دې قوم کې نیکان پاسې ده چې د دین بیان یې کو، دا یې ورسره شهیدان کړه. دا بیا ته کور ته لاړې جمع کړه 43 او 112، دا د یوې ورځې شهیدان دي. پوه شوې؟ نن که عالم شهید کی ناشنا نه ده. دا د دین میدان دقسې قربانو سره دی. نو دې کې یو سړی وي زه به جو خپینونه ومه نه وایم بچي، خپینونه پکې نشتي، دا ګران کار دی. ها یو خبره ده، مزې به وکړې، د چا ښه ته ښه مه وایه، بد ته بد مه وایه، هر چا ته وایه ته ښه سړی یې رور. نو 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 ډمپر دې بیا نشي وړی، دومره به غټ شي. بس خوره ولې لیټرین هغه قلپه غټه جوړوه داسې سړي دپاره. بیا هم مه یېرېږه، بیا غم ونه کړي. که ته وایې زه بدې ته بد ویمه، ښه ته ښه ویمه، بیا لار دغه ده ما چې درته وښوله. دې ته تیار یې، زموږ یار یې، راځه موږ سره په لار یې. که دې ته تیار نه یې، نو بیا دغه چل د تماخل دی. ها ظلم ته به ظلم نه وای، ناروا ته به ناروا نه وای، بېدینه ته به بېدینه نه وای، ټول به وای ښه خلک دی، ټول جنتیان دي، ټول حور خاوندان دي. خلک یې ګوره سړی دي ته وي، سړی دي ته وي. الله اکبر، الله اکبر.
بل دې قرآن وایي وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ عالمان د دین دوی کلک ولاړ دي په انصاف باندې د دنیا کې د انصاف خبره کوي د زیاتی نه کوي وَأُولُو الْعِلْمِ علماء اے زما رب وی رب قرآن کې وَأُولُو الْعِلْمِ علماء قائما بالقسط دا په انصاف ولاړ دي دنیا کې کوم چې رونو د دین کار کوي یو خو په ځان غټ کړي یا خو نه وای مزه کوم چې دی قوم ته د الله دین خیا غ مولا وي پښوی دارنګ نبی علیہ السلام فرمایي انی حرمت انی زچ ما حرام کړه دے ظلمن رونو حدیث کی راضی اللہ رب العزت فرمائی ما ظلم پزان حرام کر دے یعنی بند کر دے ظلم نکم اللہ ہوئی ٹھیک شو وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ حَرَامًا پتا سبنی ازما بندگانو ما ظلم حرام کرے دے فلا تظلموا ظلموں نہ کئی دنیا کی ظلموں نہ کئی اللہ اکبر در رسول خیبر کی د نبی علیہ السلام د وجلو بندوبست کړو خلکو نو د مولا به نه کوي خامخا به کوي د دې څه سوال پیدا کړي دارنګې نبی علیہ السلام لا ډوډۍ کې زهر ورکړو چې مړ شي دارنګې منصوبه یې وکړه دې دیوال ته ودروه بره نه تکړه سړی غټ غټ والا راخلاص کړي چې مړ شي چې خلاص شي تل دا ټولې قصې شوي دي الله نبی علیہ السلام خبر که په دې لارې مزه ستا بندوبست شوي په دې لارې باندې مزه الله اکبر دنیا د ظلم نه ډکه ده پوه شوې حدیث کی راځي اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء اول چې د الله دربار کې فیصله کیږي نو د وینې به کیږي دا وینه ولې تویه شوې وه دا وینه ولې تویه شوې د دې تپوس به کیږي نبی علیہ السلام فرمائی مسلمان تا کنزل فسق دے جنگ چے دے کفر دے مسلمان سارا جنگ کا ول کفر دے دا سوکمنی دی ملک بڑکان کی سوکمنی نا دی بازار کی یو بل اوچتے ہی رکھ لسی جنگ ہونا کی کہنا چاہ سر ایسا جمعات کے خلقو پیپسی بوتل بل وجل لے مڑا روجہ دار قدرت نہ مانے زمان خیال سر تا دا روجہ رو طاقت نہ دی مالی مسلمانی دا ٹول جنتیانی ٹول جنتیانی حجت الوداع آخری حج دے نبی علیہ السلام وصیت و نصیحت کی الا خبردار اے زما امتیانو ان اللہ حرم علیکم دماءکم تاسو بنی اللہ دیو بلوینی حرام کری دی دا آخری تقریر دے نبی علیہ السلام اے زما امتیانو اللہ پتاسو دیو بل وین حرام کړی دا واموالکم دیو بل مال بے قانونا بے اجازتا حرام دے لا ترجعو بادی کفارا زمان رستو کافر جوړ نشای یضرب بعضکم رقاب بعض چې تاسو یو د بل سټ وای زمان رستو کافر خو یوان اخلي دا اخیری تقریر پیغمبر کړی دی نو پوښوي حدیث کی راتی دی یو مسلمان وجل دا تمام دنیا دا وجلونا یو چه تا مڑکو دا اللہ پنی دا سے دا تمام دنیا تا مڑکڑا بس عمل نامہ کے دا شیو لکلش او چه تصورو چطول شیو چطوان نبی علیہ السلام ایماندار مومن با بلتا پتریخ نظر نگوری دا غصے سر با نگوری غصے سر با نگوری غصے سر با نگوری من خو چې بل سره لاس میلاو داغه په لاس داسې زور کو چې بچیا موقع راشي پکړه به لګم چا چې دل لګي نه کنه الله چې میلاوي دقه چل گئی پښو الله دې ملک په حال رحم وکي دا 15 14 آیتونه ما تاسو ته قرآن کریم نه راوړل چې الله د بل مسلمان وینه حرام کړی او چا چې علماء تلاس واچو پاگی ما تاسو آیت ہوئی نو یو خود دا عمل تیر شوی ختم شو
پوه شوې عمل ختم شو او دله بدترین عذاب دی زما رب وي بدترین عذاب نمنګ حکومت وقت نه مطالبه ده چې شیخ الحدیث مولانا ادریس شهید رحمت الله علیه دانګې نور ګڼ شي علما تل دي د دو قاتلان دي معلوم شي هغې له دې سزا ورکړی شي پوه شوې او د ملک د امن قایم شي او امن چل دوله نه ورځي د خدای قانون نافذ کوي نو امن به راشي نو ملک به امن شي موږ دعاګو یو چې هغه په سپینه ګیره د قرآن درس یې کړی دی او حدیثو درس لذي او لارې کې هغه چارماري کېږي ستیز تراز ملا وې نو موږ وایو زه صحیح ده پوه شوې او د نرم مزاج انسانو نرمې خبرې والو خوږې خبرې والو پوه شوې او په هغه باندې د کلاشنکوفو فایر شوی دی چا چې کړی دی هغه چې د کمې خبرې مستحق دی هغه زما رب سره انصاف دی هغه د هغې له ورکړي د هغه خاندان د هغه طالبان موږ هغو سره په غم کې شریک یو او الله دې ټولو له صبر ورکړي د هغه مسند هغه ځای چې د هغه زوی پې کېناسته الله دې هغه صلاحیت د پلار والا دله ورکړي چې دی په هغه انداز باندې هغه خلکو ته د هغې بیان وکړي طالبانو ته دا سلو زلو نه زیات تپوس په موبایلو شوی دی